اسکن انت او مجھے تو فرمائل کہ اے آدم علیہ السلام اسی جاتا ہوں وزوجک الجنتا او شد دیتو پو جنت کی الجنتا مندی اعتراض کرده یو ملگری چی دا آدم علیہ السلام پو کم جنت کیو امزکی پو جنت کیو کاری آسمون پو جنت کیو نو اہل سنت والجماعت جمهور علماء امت اکثریت دا رائے دو چی آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام دی آسمون پو جنتونو کیو جنت المأوا یا جنت الخلد کی ایدی آغا دلیل دائر کئی چی الجنتا مندی الف لام داخل شو دا چې کوم جنت باندې الف لام داخل شي د اغه نه مراد هغه معروف او مشهور جنت ته چې هغه پسمنونو کې ده بل دلیل ظاهر کوي چې چونکه هغه ته ویل شوی دی چې اهبتو ارکوز شي حبوط لفظ چې کوم دا په دې دلالت کوي چې الله پاک ته فرمایلی دی چې تو سر کوز شم زکه ته خو لیکن بعض مفسرین لکه د رحمت الله علیه بعض شاګردون او دغه رنګ معتزله هغه د آیای چې دینه مراد د دنیا باغ دا چې هغه یو چک زوی من دی او زکه الله پاک تو فرمایل چې اهبتو ورنا آدم علیه السلام چې اوس د جنت ته نه نوتل او بیا د جنت خدا خصوصیات دي یو ځل څوک نه نوځي بیا څوک ریاستان نشي بل خبره ده چې جنت ته شیطان نشي نه نوتلا نو دلته کې ذکر دینه مراد د دنیا باغ ده لیکن جمهور مفسرین د هغه دا جواب کوي چې د آدم علیه السلام په جنت کې اوسیدن چې کومو دا یو آزمایشي دور وو او بل دا چې د ابلیس په وسوسه اندازي سره هغه جنت ته داخل شو خو د الله پاک په مشیت سره نه دا چې هغه مستقل اوسېدلو د پر لوړ وو خلاصہ او لب لباب د دې مجلس دارو وتال چې راجح او مضبوط ترین خبره دا دو چې آدم علیه السلام د اسمون په جنت کې جنت الخلد یا جنت المأوا کې اوسېدل لکه څرنګه چې احادیث مبارکاونه دا خبره واضحه ثابته ده په دې باندې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر ابن کثیر کې فرمایي فاختلف المفسرون فی هذه الجنه فالجمهور على انها هي التي في السماء وهي جنت المأوا مفسرین په دې خبره کې په اختلاف کې دي چې دا کوم یو جنت ده او جمهور علما یې چې دا هغه جنت ته چې هغه جنت المأوا ده چې په اسمان کې ده علامہ قرطبی سے لیکلی دی چې الذی علیه اهل السنت انها جنت الخلد عام مفسرین دا رائے دو چې دا جنت الخلد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه په تفسیر عثمانی کې دا په حاشیه کې لیکلی دی چې د جمهور مفسرین مسلک داو چې دا جنت المأوا او د مزکه ولا باغ خبره چې کومه دو دا ضعیف قول ده